ګرانو کتونکو نو ښار کې قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس هسپتال تدریسي هسپتال او د دې صوبې د خیبر پښتونخوا ګیټ وی ښار نو ښار د هغې غټ هسپتال دی. دې کې مسایل دي د هسپتال ایچ ډي ډاکټر کامران حکیم صاحب چې ډېر خانداني او په ټول برابر سړی دی او د اصولو پابند دی. د کوم خاندان سره چې د دوی تعلق دی نو هغې باندې څوک ګوته نشي اوچتولی. هغې دلته راغل، دلته کې ایچ ډي په سیټ باندې وخت تیر کو بیګا هغې استعفا ورکړه، بورډ ته استعفا ولیږله. نو هغې نه پس مونږ دې حوالې سره مختلف ذرایو نه معلومات وکړو. مونږ په قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس خو هسې زمونږ چې څومره میډیا ملګري دي دوی پی ایچ ډیز کړي دي که نه، نو د ډېرو معلوماتو ضرورت هم نی، خو بیا هم د تازه ترین صورتحال هغه معلومات چې موږ نو دې ټایم کې چې څنګه صوبه پوره صوبه د مرکز او د صوبایي حکومت ترمنځ چې کم اختلافات دي نو د هغې اختلافاتو د وجې نه چې څنګه صوبې خلق او مختلف ادارې زبوحاله دي، نو دغسې زمونږ صوبه کې دننه بیا د ادارو ټسل اسټیبلیشمنټ چې صوبایي کم اسټیبلیشمنټ دی هغې ته مونږ وزیر اعلی ویلی شو، وزیران ویلی شو، انتظامی مشینري ویلی شو، چیف سیکرټري ویلی شو، لوی چې کم ایډیشنل سیکرټریان دي سیکټري لیول بیوروکراسي ده. نو د دوی ترمنځ چې کوم اختلافات دي او په یو پیج نه کېدو د وجې نه دې ټایم کې صوبه هغه شهر ناپرسان جوړ دی او د هسپتال او محکمه صحت هغې نه هم که تماشه جوړه ده نو د دې صوبایي اسټیبلیشمنټ په یو پیج نه کېدو د وجې نه هسپتالونه هم تماشه دي، خلق هم تماشه دي، پوره محکمه صحت نه تماشه جوړه ده. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس کې صورتحال دا دی چې دلته کم د نوشهره میډیکل کالج هغه ټیپو تجربه کار به ورته مونږ ووایو چې هغې باندې حکومت لس کاله خواریانې وکړي هغه فارغ شو. نو ظاهره خبره چې کوم سرجنان اپریشن وکړي په هغې کې سرجنان دي، په هغې کې ډاکټران دي، میډیکل قابل هلکان دي پکې، جینکۍ دي پکې، نو هغه لارې لاړ شي او قاضي حسین احمد لاوارثه پاتې شو. هغې کې سټاف نشته، ډاکټرانو کمی دی پکې، تر دې پورې چې منه لیبارټرۍ او ډریورانو او د خاکروبو د هر یو سیټ پکې کمی دی او ډاکټرانو سره دې ټایم کې وایي درې څلور عهدې دي، نو دوی به په کم شیز باندې کار کوي. لکه خړې اوبه ړانده کبان مصداق هغې نه داسې یو بلا جوړه ده چې هیڅ څه هم ورسره نشي کولی او نقصان یې دې خلکو ته دی. اوس د استعفا د ډاکټر کامران حکیم صاحب د استعفا مونږ ویلی شو چې د هغې وجوهات نور هم کیدی شي، چونکې صوبایي حکومت مخکې نه د هسپتال ایچ ډي سیټ باندې تعیناتۍ لپاره باقاعده د هغې اعلان شوی او خلکو کاغذونه داخل کړي دي، دغې ته امیدواران موجود دي. نو یوه خبره خو دا ده که نوی ایچ ډي راځي او حکومت فیصله کړي او د هغې نه مخکې د کامران حکیم صاحب چونکې ډېر خانداني سړی دی نو هغه به دا عهده خالي کړي چې بل ایچ ډي ته موقع میلو شي او حکومت څوک لګوي چې هغه ولګي. نو یو وجه دا هم کیدی شي او بله وجه هغه چې زمونږ ذهن کې ده نو هغه دا ده چې هسپتال دلته کې مسایل دي، نه برتیان شته، نه ډاکټران شته، نه څوکیداران شته او دا چې څه کېږي نو اپنی مدداب تحت مونږ چې اوس هم څومره ډاکټران سټاف ډریوران که خاکروب دی مونږ هغې خراج تحسین هم ورته پیش کوو چې په دې دومره کمي کې خپل سوچ باندې خپل اندازو باندې هغه هسپتال چلی کار کېږي. نو د دې کمي د وجې نه دا هم کېدی شي چې هغې دا دومره وخت کوششونه وکړل خو هسپتال کې د اصلاح په ځای هغې کې خوالي په ځای مسلسل مسایل مخې ته راځي او کوم ځای کې چې په یو تنخوا باندې یو کس څلور کارونه کول شروع کي نو دغه شی بیا د تباهۍ نور هم د تباهۍ باعث وي، ځکه هغې کې به لا د غلا لارې راوځي، هغه به د نورو تنخواګانو پوره کولو دپاره غلاګانې کوي او که نه کوي نو دا نشي کېده چې تنخوا به یو وي او کار به درې کوي څلور کوي. دا د ډاکټرانو دپاره مزمیخ دی. به هر حال د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس حوالې سره دا تازه ترین اپډیټس دي چې تاسو سره شیر شوي دي، خو موږ پرې خبره نه وه کړې، ویلاګ مو نه کړی، نو ما ضروري ګڼله چې زه په دې قوم سره خبرې وکړم او زه به بیا د خپل ایم پی اے MNA دې ته ریکویسټ وکړم چې انټرویوګانې شوي دي او د نوو برتو دپاره هر څه کېدی شي حکومت سره ډېر لوی اختیارات دي. بیوروکراسي اسټیبلیشمنټ چې کوم ټسل دی دا د دای څه خبره نه ده. که وزیر اعلی وغواړي او حکومت وغواړي نو ډېرې لارې وله راوځي او د دې برتیان هم کېدی شي، نوې تعیناتیان هم کېدی شي، نو دا اداره به ټیک شي او دې باندې د رحم وشي
نوې برتیانې دی وشي او نوي کسان هغه دی راشي